بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. مخکې درې جمعې مې د صدقې متعلق څه خبرې تاسو مخکې کړې وې او تېره جمعه مې ویلي وه آینده جمعه به د زکات متعلق یو څو خبرې وکړو. زما وروڼو، زکات د مال حق دی، لکه څنګه چې مونځ د انسان په بدن لازم دی او بدني حق دی. چې انسان الله مالدار پیدا کړي دی به خامخا زکات ورکوي، او که زکات یې ورنکړه نو دی غټ مجرم فاسق ګناهګار دی، د خدای حق یې ورنکړه. الله پاک د سلو نه زیاتو آیتونو کې په قرآن شریف کې د زکات ذکر کړی دی. صرف د صلات او د مونځ سره یو ځای د اتیاو کراتو نه زیات ذکر کړی. او زکات د هجرت نه مخکې لږ زمونږ د عالمانو یو بوټی اختلاف پکې شته، خو د هجرت نه مخکې زکات فرض شوی. د زکات آیتونه اقیموا الصلاة وآتوا الزکات دا د هجرت نه مخکې په حضور پاک نازل. دې وجه نه علما لیکي چې لومبی په انسان ایمان فرض شو، بیا منځ او بیا زکات. د رمضان روجي وروسته فرض شوی دی او حج هم وروسته فرض دی، خو یاره صحابو ته زکات اعلان وکړ خو لا تفصیلات نو بیان شوی. نو چې حضور پاک مدینه شریفې ته تشریف راوړه د هجرت نه پس، نو بیا ورته تفصیلات بیان کړل چې دومره مال کې به دومره ورکوي او چې په چا زکات لازم دی ورکوي به چاله، اوښانو کې څومره دی، په ګډو چیلو کې څومره دی، هغه ټول تفصیلات او طریقې کار د هجرت نه پس ورته ښودلی شو. زکات چې څوک نه ورکوي د خدای غټ مجرم دی. وروڼو ګورئ، زمونږ خلک په زکات کې ډېره کوتاهي کوي، منځونه کوي زکات نه ورکوي. د ده دا خیال دی چې دا مال زما په دې زکات کم شو، دا خو ډېر شي مال جوړېږي زکات، دا خو چې زه ورکوم دا مال به مې پې کم شي، او څوک پکې هیلې بانې جوړی. زکات به خامخا ورکې، زړه دې ښي او که بدي لازمن به ورکې، او که دې ورنکړه د خدای غټ مجرم شوې. او رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله، چې څوک سره او سپین جمع کوي او د خدای لار کې نه خرج کوي. عالمان وایي زکات ته مراد دی. مال سره او سپین جمع کوي او زکات نه ورکوي، فبشرهم بعذاب علیم، د دردناک عذاب زیرې والا ورکا. زیرې ولې وایي؟ زیرې او خلک د خوشحالۍ کوي، د خفګان خو نه کوي. اشارت ته چې ته په دې عذاب خوشحاله وې، زکات ته نه ورکو، دا دې خوښو. زکات ته نه ورکو نو داسې معلومیږي چې د عذاب دې خوښو که نه. یعنې که د عذاب دې نو خوښ نو د عذاب د بچ کېدو نه د به دې ځان ساتلی او زکات به دې ورکړی که نه. او بیا الله څه فرمایي؟ یوم یحمى علیها فی نار جهنم، دا استعمال به الله راوالي او د دوزخ په اور کې تختې به ترې جوړې کړي او د دوزخ په اور کې به تکې سرې کړي. څومره چې ستا د اعمال دی، دې له به هلته یو ښکلی شکل جوړ کړي، د اوسپنې شکل به ترې خدای جوړ کړي، د دات شکل به ترې خدای جوړ کړي، او د جهنم اور کې فی نار جهنم، د جهنم ډېر تیز اور دی، هغې کې به یې سره کړي. فتکوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، دې تندو له به وله داغونه ورکوي، دې اړخونو له به وله داغونه ورکوي، دې پښتو له او دې ترخونو له او دې لاسونو نه او دې شا دې ملا له به پې داغونه ورکوي. او څه به وایي؟ ذوقوا ما کنتم تکنزون، چې کم مالم خزانه کو نن اقه دې په کار شو هغه سکه، شابه سکه. څومره خطرناک دی. دا عمل جمع کو چاله بچو
ځان له آخرت خوارو دا خو قمقل انسان دی. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي وی د هغه انسان نه بېوقوف انسان بل نشته چې د بل د دنیا د ښه کولو دپاره خپل آخرت تباه کړي. دنیا دې د بچو ښه کړه، آخرت دې خپل تباه کړه. ظالم هسه کې قمقل سوچ دې نشته. مال چاله ګټې چاله خوندي کې بچو له والله که دې پکار شي. زکات ورکړه د خدای بنده، غاړه خپله خلاصه کړه. د خدای په نزد مجرم ګرځې، خوند به درکړي چې د دې نه تختې جوړوي او داغونه پې درکوي. هلته به څه وی چغې به وی هلته، او بیا به د سره جواب نی، بیا به څه کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې څوک زکات نه ورکوي د دې مال نه به خدای پاک یو عظیمه اجدها جوړه کړي، لویه اجدها، او دې سټ کې به یې ورته واچوي. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه، قرآن شریف کې الله فرمایي هیبتناک اجدها وی، او په دې سر باندې به دوه ټاکي وي، تک تور څلور سترګې به ښکاري. هیبتناک خطرناک اجدها د دې سټ کې به خدای واچوي. یأخذ بلحظمته، دا شونډې به ترې رانیسي، دا وښکي په دې باندې چکونه لګوي هغه مار، او څه به وایي ورته انا کنزک انا مالک، زه ستا خزانه یم. ګورې شکل د مار ګرځېدلی، زه ستا مال یم. څونه دې را سره په دنیا کې مینه وه، زه دې ځان سره جمع کولم، د خدای حق دې نه ورکو. زه ستا حقه خزانه او هغه مال یم. خبرې به ورسره کوي، دا وښکې به تې شوکوي او دا بل وښکې به تې شوکوي. د مارونو زکات ورکوئ، مه پرېږدئ. دا له آخرت ولې خرابوئ؟ د ژوند او د مرګ پته لګي چې ته به جمدي اوټو باندې پاتې. د خدای مال کې چې در باندې زکات واجب شو فوراً ورکوه. او دا دې پوهوم تاسو ته درې جمعې مه وایئ چې مال دې پې کمیږي نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، ګوره حدیث شریف دی، وی زکات چې تا په یو لاره ورکړه، هلکه پیغمبر مبارک خو رښتیا وایي چې زکات ته په یو لاره وویسته، نو په دوو لارو د هغې بدل تا ته را روان دی. تا په یو لختي اوبه وویستې او په دوو لختو تا ته اوبه را روان دي. تا په یو لاره زکات وویست مال، په دوو لارو درته د هغې بدل خدای را روان کړی دی. د الله خو ستا په زکات او ستا په مال څه، الله خو تاله ګټه درکوي، تاله فایده درکوي. مال خو ټول د خدای، زموږ پکې څه دی؟ مال خو د الله دی. ما ګټلی دی، تا نه دی ګټلی. قارون ډېر لوی مال، او د موسی علیه السلام قریبي خپل نږدې رشته دار، بلکې علما لیکي د تره زوی او ډېر مالدار. بلا مال خدای ورکړي، او دا مال هم چې الله ورکړی د حضرت موسی علیه السلام په دعا خدای ورکړی. او دومره مال چې قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي کنجانې به یو غټې ډلې ګرځولې، یو کنجي نه وه. سوچ کوه چې په خزانې کنجي وي، دا بس څومره خزانې وي. قرآن شریف کې الله فرمایي چې د هغې کنجانې یو ډله ګرځئ، دونه مال. او چې په لاره به را روانو، نو بعضې مفسرینو لیکلي 300 خادمان به د مخکې روان، وینځې به ورسره وي، فوج به ورسره، خپل لښکر خپل، او داسې جامې به یې چولې چې په هغې به د سرو زرو ګلکاري شوې وه، او په داسې زین به سورو چې به د سرو زرو جوړو، او قیمتي اسبه چې داسې په لاره به روان و، چکر به یې لګو، خلک نوکران او وینځې او غلامان او یو خوا بل خوا. لیت ما اوتیا مثل ما اوتیا قارون، ارمان که داسې مال زمونږ هم به لکه قارون ته چې میلو دی. دومره دولت. حضرت موسی علیه السلام ورته وی زکات ورکړه، دا زکات د خدای مال در سره دی، رزق در سره دی، زکات ورکړه، الله مال در کړی دی. مما رزقناهم ينفقون، د متقي صفت الله وی دا دی چې خدای کوم شی درکړه د هغې نه ورکړه، خدای را کړی دی، او نه دا ما په خپل محنت ګټلی دی، دا ما خواري کړې ده، ما مزدوري کړې ده. اوس هم ډېر خلک وایي دا ما ګټلی دی، دا سینې ته به لاس نیسي، دا ما ګټلی دی، دا زما مال دی، دا زما دولت دی، دی به ما خواري کړې ده، ما محنت کړې دی.
دا ټیک ده خبره دروغ نه ده خو ډېر تویش کې مراد ده د کبر په اندازې مه وایه ټیک ده هم تا ګټلې دی خو د کبر په انداز مه وایه کبر جل کېږه ما تا محنت کړې دی خو د کبر په اندازې مه وایه که تا له خدای پاک په دې لاسو کې طاقت نه وي درکړې تا څه کولی شو که تا له خدای په سترګو کې ړوند پیدا کړی وي تا څه کولی شو که ته خدای په خپو شل پیدا کړی وي تا څه کولی شو ته څه ګټلی شو ستا تجارت کې خدای پاک برکت وانه چې تا څه کولی شو تا ګټلی دی ځمکه تا پیدا کړې دی ځمکه تا پیدا کړې دا فصل تا پیدا کړی دی دا چې کومه دانه تا وویشتله دا په تخم دا چا راوړی دی دا چا پیدا کړی او چې دا ځمکه کې دې وکرله او له دې نه دا ښکلې مزېداره تیغه روځي افرأیتم ما تحرسون اانتم تزرعونها ام نحن الزارعون دا تاسو کرلی ده دا خشته ښکلې تیغه چې د غنم د دانې نه راووته دا تا رایستی دا کوم اوبو سره چې ته اوبه خور کې دا تا پیدا کړی دی او يصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين که چرت بارانونه بند شي او د اوبه درنه په ځمکې تل ته وردنوځي اوبه بیا راوړی شي که بیا به څه کوي دا خو د الله کار دی باران الله وکړي هوا الله راولي او که ګلی در باندې وروله زه تا ښه باغ کرلی دی او ښه میوه یې کړې ده او ناګانه د میوه چې کامیابه شو ګلی پې شوه او ټول یې وغورځېدي بیا څه کوي او که زل راغې د غنمو سیزن کې او ګل ته ورسېدل ګل ته زمیندار پې پوهېږي لا دانه پکې نشته او دی کې ښه مضبوط زل راغی ټول ګل یې لاندې وغورځو غنم به تش دي بیا به څه کوي دا مه وایه ځان ته به کبر باندې کوي موږ خلک کبر تباه کړو دا ما کړي دی ځان ته به لاسو نیسي خبره ټیک ته محنت تا کړې دی خواري تا کړې ده خو ګورې د الله تخلیق او د الله د پیدایش او د الله د قدرت دخل پکې لازمن پروت دی الله نه بغیر نشي شل کولی پښتانه دا څه کوي ما کړي دی او ما کړي دی او ما کړي دی او ما ته څه کولی شي دا خو الله کوي نو قارون وی دا ما ګټلی دی موسی علیه السلام بار بار ورته وی قارون داسې به نه کوې زکات به ورکوې دا د الله حق دی د الله په حق کې به ورکوې ماله مه راکوه پیغمبرانو زکاتونه نه دي اخیستي په پیغمبر او د پیغمبر په آل اولاد زکات صدقه اخیستل منع ده سبا څوک دونه وایي وجې نور هم شته خو سبا څوک دونه وایي چې دا ځان نه جوړ غواړي نه بخوري رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې زکات اخیستل منع د هغه اولاد باندې منع د پیغمبر مبارک باندې صدقه خیرات خوړل منع په اولاد یې منع سبا څوک دونه وي وجې نور هم شته خو صلات الناس هم ورته ویلې شوی دی وجې داسې هم شته دی چې سبا څوک دونه وي ځان یې غواړي نه به خوري نه به دې خوري نه به بچي خوري ورکه زکات چاله ورکه غریب رور نه دی ورکه غریب خور نه دی ورکه غریب رشتہ دار نه دی ورکه غریب ګاونډي نه دی ورکه چې پوه شو چې دا خو زما نه پرېږدي او خامخا زکات رانه اخلي نو مقابله شروع شو مال خو ډېر خوږ شی دی که نه د مال د وجې خلک بیا په الزامونه په نیکانو هم لګوي نو یو جینۍ یوه ښایسته ښکلې هغې وله وسو دوه تیلې د پیسو یې وله ورکړې دوه مضبوطې تیلې وې دا واخله او په موسی علیه السلام د دې نه الزام ولګوه چې دې بدناکم په خلکو کې چې ته دا حال دې ستا ته څنګه پیغمبر چې دا کارونه کوې ستا خبرې موږ نه منو مالدارو پیسه خو سره ډېره وه حضرت موسی علیه السلام په یو مجلس کې لګیا او تقریر یې کاوه او بعض علما لیکي د زنا خبره یې کوله د زنا ګناه ده او که چا زنا وکړه د هغه دا سزا ده نو قارون ورپاسېده ورته یې وایي دا سزا یوازې امتي نه ده که پیغمبر نه هم شته وایي څه مطلب وایي که پیغمبر نه تېر وته دا سزا عامو خلکو له ده که خواصو له ده خاص انسان چې دا ګناه وکړي نو هغه هم دا سزا ده او که عامو له ده ورته یې وایي چې دا هر چا له ده قانون د خدای خو عام دی مطلب دې څه دی قارون وایي تا خو هم دا چل کړی دی عیاذا بالله ما کړی دی وایي او تا کړی او ما سره دلیل شته قارون ما سره دلیل شته څه دلیل دی سره ښځې ته یې پاسه وکړو وایي دې ښځه ما له راغله ما ته یې وایي چې ما سره موسی علیه السلام عیاذا بالله دا چل کړی اوهو د پیغمبر جامه چې بدنامه شو تباه شو که څوک چاله دعوت ورکړي او په هغې الزام ولګي
څوک چاته نیغه لار ښیي او په هغې الزام ولګېد خو برباد شو غرق شو سبا خلک وایي او خلکو ته څه یو کوي څه د څه خبرې مونږ وو دی خدا چل کوي دې وجې نه الله پاک هر پیغمبر د ګناه نه پاک او محفوظ ساتلی دی د پیغمبرۍ نه مخکې م الله د ګناه نه پاک ساتلی دی چې څوک دا ونه وایي چې په ماشوموالي کې دا چل که اوس ته پیغمبري کې پرون به دې غلا کوله اوس ته خلکو ته پیغمبر شوې پرون دې دا چل که اوس پیغمبر شوې چې څوک د الزام نمونه لګوي په دې وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله الله پاک حکم وکړه واصدع بما تؤمر چې دا کوم حکم تا ته وشو د الله د طرف نه دې کولو اعلان وکړه او د صفا غونډۍ ته وختول دې خلکو ته اعلان وکړه لومبی رسول الله مبارک فرمای لبست فیکم عمرا تاسو کې ما ډیر عمر تیر کړی دی کیف وجدتمونی زمو سنگ منتیما ز سنگ ساړی ما وایا سلویخ کاله مې په تاسو کې تیر کړل ما ته ووایه د سلویختو کالو کې ما څه کړي دي زما احتساب وکړې ما ته ووایه نو په یو ژبه ټولو وی وجدناکا صادقا و امینا ته موږ په دې سلویخ کاله کې همیشه رښتونی او امانتګر موندلې تا دروغ نه دی ویلی دی چې ته خیانت کړی نو کوم وخت کې د پیغمبر نه غلطۍ شوې وې بیا به رسول الله مبارک ټولو د مکې خلکو ته دا ځان نه پیش کو چې زه څنګه یم زه یو غلطي وکړم تاسو ته دا نشم ویلی تاسو لیدلی یم په هغه غلطۍ زه نشم ویلی چې هلکه زه څنګ سړی تاسو به خامخا ماته وایي چې یاره ښه سړی خو پرون خو یې زما د جوارو کې غلا کړې وه رانه دې وږي پټ کړي پرون خو یې زمانه د ګني پټ کړو پرون خو یې دا چل کړو پرون خو یې دا چل کړو بیا زه نشم ویلی نو پیغمبر په دې وجه الله د ګناه نه محفوظ ساتي چې رده په جامه د تېرې شوې زمانې د پیغمبرۍ نه مخکې دا غني او د خلکو ته خبره کوي او خلک یې خبره ومني پاک ساړه نو موسی علیه السلام دا څه وی دا جنۍ ده مخامخ موسی علیه السلام یې خدای داسې په جنجال کې گرفتار فوراً موسی علیہ السلام هغه جنۍ ته وی دلته راشه را مخکې کړه وی وایه په هغه ذات قسم وخوره چې کوم ذات ستا خالق او مالک دی وایه رښتیا ووایه نو جنۍ په رپېدو شو او دوه تیلې راوویستې وی دا دواړه تیلې د قارون را کړي دي ما ته وی په دې موسی الزام په دې پیغمبر او پیسې راوویستې د هغه تیلو نه وی دا هغه روپۍ دي چې د قارون د خزانې مهر هم پرې لګېده اوس هم چې د کم بینک نه خلک روپۍ راوباسي که نه نو په هغه بنډل د پاسه د بینک هغه مهر لګېدي د 1000 روپو یا د 500 یا د 100 روپو چې تا هغه کم د بینک نه هغه ګټه اخلي مهر لګېدلي وی دا د صاحب هغه خو خیر د کاغذونو روپۍ نه وې دا نورې وې خو د هارون د خزانې مهر هم پرې لګېدلی دی الله موسی علیه السلام بری پته ولګېدله چې موسی علیه السلام خو پاک دی او الله پاک فوراً حضرت موسی علیه السلام الله ته سوال وکړي یا الله دا خو شکر دی چې ستا د دې جینۍ پړه کې واچولو ویشتې وې یعنې زه خو برباد شوی وم الله راوینیسه خدای راوینیسه الله راونیسه او فوراً ځمکې دننه که ځان ته یې راښکه او یو حدیث کی راځي چې داسې په دې ځمکه کې په دې پونده تاویږي او لاندې روان دی او محل چې د کمو او راته څومره ګند و ګند محل ځمکه خزانې ټولې ځمکې راښکې ډوب شو په ځمکه کې او موسی علیه السلام ته چغې والې ای موسی معافي غواړم معاف مې کا معافي غواړم معاف مې کا نه دې معاف کوم معافي غواړم اوس خزانه دې څه شوه تا چې زکات نه ورکو او تا وې دا ما ګټلې دي ځکه نو اوس څه کوې ورسره با ګټلې دي څه دي شو لاسونه څه دي شو هغه خپې تا ګټلې دي دا ستا مالو که دا د خدای مال سره درکې غرق شوې غرق شوې او که غرق نه شوې نو تاوېده او لاړ برباد شو هغه چې کوم ځای کې قارون اوبو راښکلې دي مونږ تلي وو زه مؤنس احمد هم راسره او ریدار شام راسره یو علاقې ته فیوم ورته وایي فیوم د موسی علیه السلام د مور پلار زړه علاقه ده د قاهرې نه بار ده نو هلته مونږ ته چا دغه په غاړه باندې سړک په غاړه یو ډنډ وښو د ترخوبو لوی ډنډ لوی ډېر اوږد او ډېر پلن حالانکې د هغې نه ګیر چاپېره سمندر ترخې اوبه نشته
سمندر ته ډیر زیات لري دی او ترخی اوبه دي مشهوره په خلکو کې داسې ده چې دا هغه ځای دی چې کوم دی کې قانون ځمکې راښکلي په هغه ځای د سمندر ترخی اوبه داسې دا سیند چې دا ترخی اوبې د سمندر ته کې تورې دقه پې د پاسه ګرځي راښکل رب العالمین دا یو لطیفه پکې راغله یو مفسر لیکلی دی چې رب العالمین حضرت موسی علیه السلام ته وفرمایل موسی څونه چغې درته ووایي رحم دې پرې رانغی ویې نه الله رحم نه راځي وی ګوره که ظالم بدبخته خطا شو که نه که ما ته یو چغم ویلی وي ممکن نه ما معاف کړی وي ما ته یو چغم والی و کیدی شي ما معاف کړی وي او بدبخته تر ننوتو پورې تا ته چغې ووایي زکات ټوکې به نه کوې اوس هم ډېر خلک په زکات باندې اعتراضونه کوي دا مولیان دا زکاتونه خیراتونه غواړي هلکه ځان له خو یې نه غواړي زه خو ځان له نه غواړم زه خو یم خپل لور له دې ورکه غریب له خور له دې غریبې له ورکه رواره دې غریب دې ورکه خورهیې دې غریب دې وله ورکه ځان خو زه نه یادوم ملا صاحب تا ته ځان خو نه یادوي چې مونږ له زکات راکړي غریبانانو له زکاتونه ورکړي نو څوک وایي دا ټیکسونه دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ په زمانہ کې بعض خلکو د حضور پاک دا وفات نه پس د زکات نه انکار بنا ورکو زکات دا شی انکار ابن وکړي چې بالکل ورکو نه نوې مونږ په خپل خواخا ورکو مونږ بیت المال نه ورکو مشوره خدا سره چې منکرین زکات نه انکار کړي نه وي دا بعضی یو څو کسان پکې داسې ولک کسان چې هغې وي دا ټیکسونه دي مونږ ته ټیکس وایو نه ورکو اکثریت ورکو خو وي بیت المال نه ورکو مونږ به په خپله خوښه ورکو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وایي خامخا به زکات ورکوي او بیا فیصله وکړه چې دې سره جهاد کړو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه والا راغی ورته ویې دا ته څه کوې چا سره جنګ کې مونځ کوي کلمه وایي دا خو مسلمانان دي او ته ورسره جنګ کې او حضور پاک خو فرمایلی دي امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله چې کم انسان کلمه نه وایي جهاد به ورسره کوم او چې کله کلمه شهادت وایي او دې مونځ یې شروع کړو نو بس ده سره به جهاد ضرور دی خو کلمه وایي او مونځ کوي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایل وی زما دې د خدای په ذات قسمي چې مونځ کوي او زکات نه ورکوي خامخا به ورسره جهاد مستسین د بدن حق دی دا رنګې زکات د مال حق دی نو چې مونځ کوي او زکات نه ورکوي لازمن به جهاد کوم چې دا فرق کوي چې مونځ کوم او زکات نه ورکوم نه پرېږدم جهاد به کوم وی قسم په خدای چې حضور پاک له یو معمولي غوندې شی م ورکو عقاد یو معمولي غوندې شی پیغمبر له ورکو او مال یې نه راکوي بیت المال یې نه راکوي نو لاقاتلنهم علی منعه دې چې نه راکوي لازمن ورسره جهاد یې ورسره وکړه حضرت ابوبکر صدیق پرې نه ښودل حضرت عمر وایي راته وروسته پته ولګېده چې د ابوبکر رې ټیک وه منکرین زکات چې بیت ورکوم په خپله خوښه ورکوم او بیت المال له نه ورکوم حضرت ابوبکر صدیق جهاد ورسره کوي مونږ خلک نن زکات داسې یو بې ځایه غوندې شی شمار څوک زکات نه ورکوي په خپله برادرۍ کې زکات څوک قطعا نه ورکوي د ده دا خیال چې بس مال نه کم شو مال نه لاړ یا دا خدای ظالمه چې سبا پې تباه کېږې بیا ښځو کې دا مصیبت دی ګورې ښځه هم زکات نه ورکوي پلار غر کې کړی چې کله نکئ نو یې مهر ولا ورکه 15 تولې ورکه 10 تولې ورکه 20 تولې ورکه 100 تولې ورکه لګي غواړي دا سوچ نه کوي چې دا مہر کې ماته زکات ولیکو د دې بیا زکات هم ورکول غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او خزرانه او غیب بنگړي چول حضور پاک مبارک اخذ تسوي وې د دې زکات ورکه وینا وی اتحب دو خذ دو يوم نام اتحب ان يصوركم الله بسوارين من نار ساسو دا خوخه ده چې دا بنگړي د خدای پاک د سرو دا اور په بنگړو بدل کی چې دا د اور په بنگړو بدل کی هغه ورته ویلا نه بی ادیا زکات خدای د کالو زکات نه ورته زکات ورکې ده کاله دې کې ډېر احادیث دي څه پکې بوټې کمزورې دي او څه پکې مضبوط احادیث هم شته
خدای زکات نه ورکوي او بنګړي چولې دي قیامت پر ورځ دا بنګړي به د اور بنګړي شي لاسونو ته به پرت دي دغه زور پسې کبه خدای امیله چولې دي او زکات ته نه ورکوي قیامت پر ورځ به د اور امیل په غاړه کې پروت دي کبه خدای والے چولې دي میخکیه چولې دي او زکات نه ورکوي د قیامت پر ورځ به دا د اور غرغنډي په غوګونو کې پرتی وي او په دې سپېمو او ډېر ظالمان سړي وي که ښځه زکات ورکوي نو سړی ورته نه ورکوي مه ورکوه ورنه کې زکات خود خامخا زکات ورکوي سړي ظلم کوي زیاتې کوي ډېرې ښځې مونږ ته وایي یاره مونږ سره خو نغدې پیسې نشته مې خرڅ کړې او مې خکې کړه یو ګوتمه خرڅه کړه خاوند ته ووایه خرڅه کړه یو ګوتمه یو خرڅه ورکړه زکات حضور پاک خدا فرمایي چې دا به د اور بنګړي ته جوړېږي په ټوکې هم څوک نه ورکوي په فصل پخوا خدا مشران چې کله به پور په شورګره کې به لسم پورو به ته ایسته زکات لپاره او په میره کې به شلم پور ایسته زکات لپاره اوس سلمه بس زکات کم دی یقین په خدای او کا پخواني مشران ساجي به خلک که څوک فقیر غریب به ګاڼه ته ورغل ډولۍ به ورته ګوړې ډکه کړه د پله لاټي به فقیران مسکینان اوس څه چل کوي اوس که څوک لاړ شي او چکې ګوړه خوري پاړې یې ورته تیار اترې ته چې ناست دي که نه او چکې ګوړه نو پلار بارو زامن دوی دا پلار هم څه له راوستی دا پلار هم څه له راوستی یاره مونږ خو لرې کوو باسې مړه دا بلا ګوړه به اوس خوري وګه ګوړه څوک کم دی خو نیمه چکې به غریب همغه په غریب لګیایي ګوړه مو خوري خوند والا ورکوي هغه چکې مو سره جوړوي او پلار بار پړسېږي زامنو ته وایي دا پلار هم څه راوستی خلک په کوم طرف لاړه دومره مال د خلکو خوښ شو که نه مړه که دونه د خلکو خوښ نه وي نو دا پلار او زوی او پلار به په یو بل سره جنګ نه کوي او دې رور به پې رور نه واجه او ماما به پې خورایې نه وجه او خورایي به پې ماما نه واجه دونه زموږ دې مال سره محبت دی او دومره ورسره زموږ مینه ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د اختر په مانځه کې چې د اختر منځه شو نو رسول الله مبارک لاړ ښځو نه لاړ نو ښځو ته یې نصیحت وکړه تصدقن ولو من حلیکن صدقه ورکړئ اګر که د خپلو کالو نه ونیمې ښځو خاوندانو سره مشورې به ونه کړلې وخت ته به یې لاس کو والی به یې رسېدله او حضرت بلال ته به یې څادر کې غورځوله ګوتمه به یې رسېدله او حضرت بلال ته به یې څادر کې غورځوله نو دا زنانه وې تکړه وې هغې به خپل زکاتونه ورکول او زمونږ خلک زکات نه ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله یو صحابي ولېږه زکات له نو چې اوښانو کې زکات اخېسته نو اوښانو کې چې هغه زکات کېناسته نو په هغه کې یو کلن بچی کېده بنت مخاض ورته وایي وستا په دې اوښانو کې یو کلن د یو کال بچی کېږي د اوښې بچی د یو کال د وی هغې ته مونږه سخی وایي او د سنډا هغې ته مونږ کټی وایي او د اوښې هغه نوم په پښتو کې راله نه راځي خو یو کال بچی پکې ده عربی کې بنت مخاض ورته نو وی دا کېږي وی ښه زه به خدای پاک له د یو کال بچی ورکړم دا خو نه بار وړي نه پی ورکوي په دې به دا څنګه یو غټه اوښی راواغېسته صحابي ورته وي نه 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 ما ته خو پیغمبر مبارک ویلي دي چې کوم شی په چا لازم دی هغه به داخلي زیاتي به نه اخلي ما ستا په دې اوښانو کې د یو کال بچی کېږي زیاته نه اخلم او که ته زیات ورکې په خپله یو څه رسول الله مبارک هغه صاحب روان شو یو ښه مضبوطه اوښی وکته او مدینې منورې ته رسول الله مبارک ته ودرېد وی د الله رسوله ستا زکات غونډونکي راغی او زکات یې اخېسته نو زما په اوښانو کې ما ته وایي چې ستا د یو کال وړه بچی کېږي ما وی د یو کال بچی خو نه پی ورکوي نه بار وړي په دې څه کوي نو ما دا غټه اوښه راوستله د خدای په مال کې د الله نبی علیه السلام ورته ډېر زیات خوشحاله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یې لېږلی د زکات غونډولو چې هغه راغی نو رسول الله مبارک ته وایي وی د الله رسوله نورو خلکو زکات راکړه او درېو کسانو رانه کړه وی درې کسه څوک دي چې زکات یې درله درنه وی یو حضرت عباس چې ستا تره هغه راغی
یو خالد ابن ولید دی غرانه کا، یو ابن جمیل دی دریو کسو رانه کا. نو رسول الله مبارک کو فرمایل وی د عباس د 2 کالو زکات داغه نه ما پیشګی اخیستی، د غریبان ضرورت ما ته اخیستی. او خالد ابن ولید سره خو تاسو ظلم کوي، داغه مال کم دی، داغه خو چې سدي ټول جهاد ته بخښي. او ابن جمیل ولی ورنکا وی اغا خدای غریب و الله مالدار کو نو اس زکات نہ ورکي، ظلم کوي ولی زکات نہ ورکي. پر رسول الله مبارک په باقاعده صحابه کرام دغه زکاتونه پیراو. او یو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي ما خالت الزکات مالا قط الا اهلكته. وی دا زکات مال چې نور مال سره یو ځای کې دا نور مال هلاکي. 2 معنی دي. یو معنی دا ده چې په ما زکات لازم شو دی نه ورکو، دا د زکات مال او نور سره په خزانه کې پریدم، دا نور مال به تباه کوي، برکت به تباه کوي. یا دویم معنی دا ده چې زه زکات په مان نه کېږي، زه مالدار یم او بیا هم د خلکو نه زکات اخلم او خپل مال سره ګډو، نو زما دا مال به خدای پاک خانه کوي. ورونو خامخا زکات ورکوي، ښه لازما زکات په څوک ورکوي چې څوک مالداري. لکه دې زمانه کې یو انسان د 250 تولو سپینو زرو یا د هغې د قیمت مالک 52 تولې چاندي یا د هغې قیمت. نو ما دا وی چې زه به نن تپوس کوم، خو زما نه یېره شوه چې چاندي به څو توله ده. یا ته خو به د چاندي ریټ نه معلوم که نه؟ چاند شته پکې څوک 1500 دی که نه؟ دا ما مخکې م تپوس کړی 1500. دا لکه 1500 له 52 کې ضرب ورکړه چې څو ته جوړېږي. یو دغه کې وګوره 52 له 1500 کې ضرب ورکړه چې دې خلکو ته دا نصاب وښیم. مخکې 78 79 یو کم 80,000 روپے د نن پیسہ، یو کم 80,000 روپے د نن پیسہ چې چا سره یا د یو کم 80,000 د تجارت سامان وسره نو زکات په لازم دی. یو کم 80,000 کله یو کم 80,000 نه کمی 50 پیتاو یا زری نور وسره مال نی نو زکات په نه واجب. دا یو شی د چا دکان دی او په دکان کې سامان پروت دی، د دارو دکان دی، د تیل مالګي دکان دی، د بل څه دکان دی، او په هغې کې کم سامان پروت دی، د هغه سامان قیمت ته ولګوي. خو ګورې قیمت خرید به نه لګوي، د موجوده قیمت فروخت چې په څو خرڅېږي هغه قیمت به ولګوي. هغه شتې خو به 15 کاله مخکې بعضې سامان خو به ارزانو، اوس خو ګران شوی دی شی، موجوده ریټ په ولګوي د خرڅولو قیمت. نو که یو کم 80,000 ته ورسېد یا د هغې نه زیات شو نو زکات به یې ورکوي، او که د هغې نه کم نو بیا پې زکات نشته. یا یو انسان دی هغه خدا خدا نقد مال دی. ګورئ اوس یو ښځې سره سره زرم دی او سپین زرم دی، که صرف سره زر وسره نقد وسره اسم نه او صرف سره زری نو چې 19 تولو ته ورسېږي یا د هغې نه زیات شي زکات به ورکوي، او چې د 19 تولو نه کمې زکات به نه ورکوي. او که سره او سپین دواړه وسره دي، یا سره وسره دي سپین نشته خو نقدې روپۍ وسره دي، لږې دي ولې نه، نو بیا به د سرو زرو قیمت لګوي. او چې کمې روپۍ وسره دي اب وسره جمع کړي، نو که یو کم 80,000 ته ورسېد نو زکات به خامخا ورکوي. یو ښځې سره یو توله سره زر دي او دې سره مثلا یو 10,000-15,000 روپۍ په کور کې پرتې دي، نو یو توله نن سبا 1,10,000 نه زیات دي، نو 1,10,000 روپۍ د هغې شو، 15,000 سره مثلا نغدې دي، نو 1,15,000 شو، 1,15,000 زکات پرې راغی. نیمه توله سره زر دي ورسره 15,000 روپۍ دي، نو نیمه توله د 5,500 15,000 سره نغدې دي، نو 80,000 شوې، نو زکات پې بیا نه کوي. نو ګوره ډېر خلک سره نغدې پیسې پرتې وي یا د سپینو زرو کالې ورسره پرتې وي، او دا په دې سوچ کې پرته وي زما خو سره زر د 19 تولو نه کم دي، په ما خو زکات نشته. نه، هغه د 19 تولو نه کم کې زکات اله نشته چې صرف سره زر وي، نور مال ورسره نه،
او کدی سره نور مال دی نو بیا به د سرو زرو قیمت لګي هغه نور مال سره به جمع کړي نو زکات به ورکړي بچا زکات نشتا او پس مکه کې په دې هم ځان پوي کې د زمکه پیداوار کې کال شرط نه دی ګوره په نقد مال کې خو الا به زکات ورکړي چې کال په تیر شي د زمکه پیداوار کې کال شرط نه دی اچھا فصل زرغون شي نو او شربت ورکړي ته او شربت اکه یو سړی په زمکه کې 3 فصله باندې وخت کوي یو ځل په فصل وکړي غوالي نو زکات او شرب ورکه بیا فصل وکړي بیا والی نو شرب ورکه بیا فصل وکړي بیا والی او شرب ورکه او شر څومره دی نو کمه او بچ د بیا دی لکه زمونږ د معیاري د پټو وو د دې باقاعده حکومت ابیانه دی پیسې اخلي یا کمه او بو چې هغه په ارټ باندې ارټ ګرځي د خوانو تک کلاو دی په یا پټیو ګل باندې روزي شمسيان دی او کو بجلی دا او په بل طریقه دا او پاغي باندې کمه او بروزي نو په هغه کې شلمه او چې کومه زمونږ د شورګره علاقه ده چې اوبه د سیندي پاغه اوبو باندې قیمت ناراضي یا بارانی علاقه ده باران د وجنه وبکیږي پاغه کې لسم ده لسم من نه بدان ته پرې د لسم بیا د او شروي غریبانانو لپاره کې تاسو ورسې ده کنه پکمو کتوې چې دا د شولګره خو اومونګه پدې کې مشقت کې دوره مشقت خو بخامخه کې لختې بازار ده دوره مشقت خو بخامخه کې چې دنت بنیر برابر ہے لیکن پدې کې لسمه ده چې او به د بینی او په وې مش تکلیف ني یا بارانی وی لسمه باور کې او چې نهری وی نهری نه مراد ده بای او بو والا یا ارټ یا ټیوبل والا نو بیا به شلمه باور کې ها دویم دا چې چا سره زمیدار سره قلبه ده او دا قلبه خپل کار لساتلې ده په دې کې زکات نشته زمیدار سره سسکوره ده چاری ده وسره او د خپل ځان لساتلې دي کار په کوي په دې زکات نشته ټوپک یو سړی سره د تماچا ور سره د سوکېل ساتلې ده په دې کې زکات نشته د مولا کتابونه دي هغه کتابونه چې دی ګوري اگر که روزانه بعضی کتاب نه ګوري خو کله وته ضرورت کتو ترازی د ضرورت ته نو پاغي قیمت کې زکات نشتا که یو سړی دی هغه په پولو باندې کم سپیدار کړی دی یا په پولو کمې شوی دی اونې دی پاغي کې زکات نشتا لیکن که مقصودی فصل کړلې دی لکه پټی په مکمل باړه ډکا کړی دا بعض خلک ذخیره کوي که نه کوي مستقل او بیلوی کی مستقل باړه په کړلې دا غینه بلا پیسې اخلي مستقل ورېدې کې ډېر خلک خطا کیږي وي په بوټو کې د اوشر نشته غدا غاړو بوټي چې غیر مقصودی فصلی او په پولو ولاړي دا خو تا مستقل پټې په شر کړي پټې کې دې کړلې دي هغه مخبل شر ورکې غواره بوسو کې اوشر نشتا ټانټو کې نشتا کچا فصل دې پرې کچا لکه جوار دې کړلې دي او په غیا دې خرڅ کل خلا وږي نه دي نیولې وږي نه دي نیولې او خرڅ دې کړل نو په دې صورت کې پتا باندې بیا زکات نشتا او که هغه توقنی ولدا وږي نه ولې او دا غې نه پسې بیا خرڅه نو بیا به ګورې و شر ورکې دا رنګي زمارونو دا زمون یو سړی ټریکټر اغشته دي ا ټریکټر باندې ځان لا مزدوري کوي بل پټیم پیړی او خلکو مزدوری کې د ډاکټر په دې پیسو زکات نشتا کرایله چا موټر اغشتره او کرای په کوي یا ځان له اغشتره په دې دواړو کې زکات نشتا د کرای په سامان کې حتی یو سړی ځان لا د ډیرو پیسو ډبه اغشتره د 1 کروڑ 2 کروڑ روپو ډبه اغشتره یا ټرک اغشتره یا ټریلر اغشتره او پاغي باندې د خپل مزدوری کوي سامان پیروړي په کرای په کوي په دې کې زکات نشتا که یو سړی کور اغشته دی او هغه کور کرای لا اغشته چې په کرای به ورکوما په کرای ورکي په دې کې زکات نشتا که یو سړی پلاټ اغشته دی د پاره کدا به د بچو وي بچو له به واغشته نو په دې کې زکات نشتا که یو سړی د پلاټ دی لا واغ چې دا به خرصوم ګټه به کوم تجارت لپاره نو د هغه موجوده قیمت به ولګي زکات په ورکي کورې واغشتې د پاره چې دا به زه خرصوم کرای د پاره نه د دې لواغې چې دا زه خرصومه ګټه به پکې کومه موجوده قیمت به ولګي دا غینه زکات به ورکې زمکه واغشتا د ډېرو پیسو خو دې دی واغشته چې په اجاره به ورکوم په نیمه به ورکوم په خپله به کرم زکات پکې نشته او که زمکه دې لواغې چې پراپرټي به کومه
دا په خلقو خرڅوب موجوده قیمت به ولګي دا غي به زکات ورکړي ستا په چا قرض پیسې پوری دي او دراوتو دي دا غي به حساب ولګي او زکات به ورکړي کته وی چې پته نه لګي نه روزي مو ورکوا او کله روته یا به د ټولو کالو حساب ورکړي کتا سره مال دی مثلا 10 لک روپے او پتا 15 لک روپے قرضه ده ا قرضه به لری کې د باقی 15 لک روپو زکات ورکړي یو انسان دی اغا سره ګڼ کسان دي ګڼ رونه دي او په شریکه کاروبار کوي او یو کس پیسې راغونډيږي نو که اختیارمن او پورا مالک صرف د مشرور دی خپلار دی نو بیا به نصاب ته پیسې ورسېدلې نو زکات ورکړي او که اختیارمن هر یو ورور دی د هر یو جدا جدا ده اختیارمن هر یو ورور دی د یو جدا جدا ده نو بیا د هر یو پیسې چې یو کمت یو تو رسېله زکات ورکړي مجموعانه او که زکات دغه نه کمی نو بیا په زکات نشته که یو انسان غاښ ځان له سرو زرو خو دی و دا داسې غاښ دی چې فکس لګېدلی دی روزي نه یا د سرو زرو په تارې غاښ تړلی دی نو دا د وجود جز دی نو په دې کې بیا زکات نشته او که داسې لګولي چې اوزي روزي بیا به د هغې زکات والی په شان نو د هغې به بیا زکات ورکوي که یو سړي غوا میخه اغېشتې را ګړې چیلې ورسره دي او پیولې اغېشتې دي چې دی نه به پی خرڅوم زکات پکې نشته او فارم یې ولې نه دی جوړ کړی د لسو میخو د شلو میخو فارم یې جوړ کړو خو څه لپاره یې جوړ کړو یاره دې نه به زه پی خرڅوم په دې کې زکات نشته که چرته دې له اغېشتي لکه سوداګر دی یو بنډۍ کې علي او بیا په بله بنډۍ کې خرڅوي د هغې قیمت به ولګوي نو د هغې چې نصاب ته ورسېږي د هغې زکات به ورکوي ورکې به چاله غریب له ورکه یو به پلار له نه ورکې مور له به نه ورکې نیکه له به نه ورکې که د پلار د طرف نه او که د مور د طرف نه زوی له به نه ورکې لور له به نه ورکې زوی د زوی اولاد د لور اولاد چې تره چا نه پیدا یې استانه څوک پیدا یې هغې له به زکات نه ورکې رور غریب دی رواره غریب دی ورکولی شي ماما له ورکولی شي مامي له ورکولی شي تره له ورکولی شي تره بچو له ورکولی شي دا زیات حقدار دی نسبتا او ښځه خاوند راجح قول دا دی چې یو بل له زکات به نه ورکوي دې زمانه کې د ښځې د خاوند مال بالکل مشترک دی مخکې پکې څه اختلاف و اوس به نه ورکوي هسې نه چې ښځه وایي چې ورېږه خاوند له زکات ورکوم بس بل کار به نه کړي دی به هغه له ورکوي یا به یې ده له ورکوي او حیلې به هم نه جوړوي زموږ باباجي د خدای پاک مولوي صاحب د خدای وبخي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه وی ما ته سړی م خولی خو تاسو ته یې نه ښیم خیر هغه مشر هم دی اوس مړ شوی هم دی وی هغه به دا چل کو چې کال پس به د جومات امام راوسته او منګې به د منګي د پاسه غنم به پراتو وی مولوي صاحب د خدای په نامه کې قبض کا د زکات دی ښه هغه به قبض مې کړل ای مولوي صاحب دا به اوس دوکان ته وړې خرڅی به نو په مې را خرڅ ته به سم خرڅی نه هغې ډېره ښه ده نو څلور روپۍ به ورکړې هغه دا خیال و چې دا خو غنم دي منګې د غنمو ډک دی نو یو منګي غنم چې څونه قیمت و هغه به یې واخېسته او سړی به لا هر کال به دا چل کو د خدای په مال کې قبول کا او بیا به یې په بیه واخېسته یو کال یې چې راوس استاد جي دا زکات دې د خدای په مال کې قبول کا د خدای مال دې دا قبول کا ما قبول کا استاد جي دا باسې دکان ته وړې خرڅی به په مې را خرڅ کا استاد جي وی نه دې کور ته وړنه شته دې جوړو وی نه کور ته به نه وړې دا به په ما را خرڅی باباجي دا خو تا ما ته زکات کیو به خو د ما خوښه ده په ته خرڅوم او که نه خرڅوم نه په ما به خامخا خرڅی استاد جي منګې ترخ کیو نه اوس دې راته زکات کیو بخه او اوس ما ته وایي چې په مې را خرڅ کړه زما خوښه ده وی نه په ما به را خرڅی په جګړه شو چې جګړه شو منګې ډس کې لاندې پرېوته چې پرېوته اوس منګي کې لاندې سرم پراتو سپین هم پراتو د روپو ډک و د پاسې په یو چونګ غنم اچولي اوس خدای سره دا قاضي خلک دوکه کوي الله سره دوکه دا په دې چل باندې تاسو زکات نه ځان خلاصوئ دا نه کېږي دا هغه زمونږ د مقبرې څخه هغه دیرې مېرې دي پخوا علماو سې یو حیله لیکلې ده مولانا عبدالحی صاحب رحمت الله علیه په هغې کې بلا شرطونه دی هغه شرطونه خو نه پوره کېږي یو تا ته وي تا ته مې وبخو بل تا ته مې وبخو بل تا ته مې ټول پکې مالداران ناست دي نو دا هم زمونږ په یو مولانا صاحب و د هغه هم د تنومنال هم زمونږ د کلي یو جومات کې امام ادیره کې ناست نو یو وي تا ته مې وبخو نو اخر تا ته مې وبخو هغه ټانګې والا دی راشه صابون مونږ کره کور ته یوسه
هغه نور امامان ورپاسې وي دا څه کوې وي تاسو ما ته وبخو زما خپل بچي نار دي تاسو ته خو نه بخو وي نه ستا پلار نوړي لویه جګړه جوړه کړه نو دا خیلې بانې به د زکات دپاره نه کوو بس سوچه د الله د رضا دپاره چې په چا زکات لازم شو د خدای د رضا دپاره چې الله خوشحاله شي خامخا زکات ورکوئ ښه دا ما سره وعده وکړئ چې زکات به ورکوئ که خیر انشاءالله العزیز نو خدای پکوئ او چې په چا ني نیت وکړئ چې یا الله که زه د مالداره کم زکات به ورکوم نو خدای به تاسو مالداران کړي زکات خامخا ورکوئ غریبانه زیات محتاجه د زکات ګورې که ستا رشته دارانی یا ګاونډیان نه زیات محتاجه دي او که داسې نه نو زمونږ دا مولیان طالبان نه دي دا د مدرسو طالبان یادومه دا ډېر زیات محتاج غریبانان اکثر دا زیات محتاج د دوی شی په زکات کې کوي ګاونډ کې وګورئ لاول په ګاونډ کې کونډه وګورئ یتیمانان مسکینان وګورئ فقیران هغوی وګورئ چې چاله زکات ورکړه دا نه چې بیا په کور کې خدمتونه کوي یا بعضې خلک په کور کې په نوکري کې خدمتونه پې کوي او هغه له زکات هم ورکوي نه دا خو ته په مزدورۍ کې به زکات نه ورکوې کوجل کې د جومات ملا ته په تنخوا کې زکات نشي ورکوي هسې نه چې ته وایې چې بس استاد چې راځه مونږ ته امامتي کوه او تا له تنخوا نشته زکات به درکوو نو زکات په اجرت کې نشي ورکولی دا به خالص د الله د رضا لپاره ورکوې یا الله چې چا هم زکاتونه ورکړي دي ولې قبول کړي الله او چې چا نه دي ورکړي خدایه ته وس د زکات نصیب کړي د زکات توفیق ولا د ورکولو پروردګاره ورکړي او چې څوک غریبانان دي په خپله مالدار کې چې څوک بې کسبې څوک خدای پردي لاس ته مه کښېنئ ته مالداران کې او چې څوک مالداران یې خدایه د زکات د ورکولو توفیق ولا ورکړي زړه کې د زکات د ورکولو توفیق واچوي او پروردګاره دعاو کې بعضې بیماران دي الله روغ صحتونه ورکړي ما ته ډېرو دوستانو ټېلیفونونه وکړل خو زه د هر چا نوم نشم اخیستی نو چې چا هم ټېلیفون کړی دی چا وینا کړې ده الله تا ته معلوم دي خدای د زړه حاجات یې پوره کړي او الله تعالی ته د پریشانو او مصیبتونو آفتونو نه پامن کې وساتي بیمارانو له مروغ صحتونه ورکړي او چې چا بچي ني یا د چا بچي شته خو نارینه اولاد ني دعا وکړي چې الله ورته نارینه اولاد ورکړي او چا ته څه مشکلات یې الله مشکلات یې په خیر او په خوشحالو بدل کړي زمونږ د جومات ته د لرې لرې ځای نه زمونږ بعضې میلمانه راځي او دوستان راځي الله په یو یو قدم ول اجرونه برکتونه خوشحالۍ ورکړي مردگان د اهل اسلام الله ټولو بخي او چې کوم جمدي دي الله روغ صحتونه نصیب کړي او چې کوم بیماران دي روغ صحتونه نصیب کړي او الله تم د دواړو جهانو خیرونه خوشحالۍ او برکات نصیب کړي برحمتک یا ارحم یو ملګري وعده نه الله دې ورته توفیق ورکړي الله دې ورته آسان نبی ګل لیلمن وفات شوی دی الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر کړي طاهر ملک زوی بیمار دی او الله دې ول روغ صحت ورکړي اسماعیل هم بیمار دی الله دې روغ صحت او شفا ورکړي ګلدراز بچو ایکسیډنټ کړی دی الله تعالی دې ولا روغ صحتونه ورکړي الله دې ول شفا ورکړي دا زمونږ لطیف صاحب دی د صدا اسلام والا د دې ماما بیمار دی هسپتال کې پوره دعا وتاو کې الله روغ صحت ورکړي الله په خپل فضل او کرم وکړي شاهد د پیښور شامیرول والا سم مسائل دي دعا وتاو کې چې الله مسائل په خوشحالو باندې بدل کړي پریشانی الله په خوشحالو بدل کړي روزګار کې الله برکات ورکړي ویترونه پس 2 رکعات مونږ په ناسته کول شته کې نشته در حقیقت اصل کې خدا سي دي چې ویتر اخر وخت کې کول پکار دي اخر شپه کې نو رسول الله مبارک عام عادت بدو چې تهجد به وکړل تهجد نه پس به بیا ویتر وکړل دا غي نه پس په ناسته 2 رکعات کړي اخر شپه کې به تهجد وکړل تهجد نه پس به ویتر وکړل ویتر نه پس 2 رکعات په ناسته کړي دي د حضور پاک د خپل معمول نو تاسو دا څه کوئ تهجد لپاسه تهجد وکوي بیا به ویتر کوي بیا 2 رکعات کولی شي او ولاړ کولی شي او حضور پاک په ناس تکلیف په ناس ته کولی شي خو اول شپه کې چې ویتر وکړل نو دا غي نه پس نبی عليه السلام په خپل 2 رکعات نه دی کړي یره ترغیب ورکړي یو حدیث په مشکات شریف کې شته دی چې چا د شپې په اوله حصہ کې 2 رکعات نفل وکړل الله مولا اجر ورکړي ډېر برکت ورکړي نو که په اوله شپه کې تا ویتر وکړل او د ویترو نه پس بیا ته 2 رکعاته کې نو بیا په ناسته مه کوه بیا په ولاړه دا د ناستې خو وروستو دي او تهجدو کې بنده ستړي شي
او ویترو کې نو بیا پناسته کړي پیغام نو دا اصل بهتر دا ده چې ته نفل هم په ولاړه بهتر دي نفل پناسته کولی شي او نفل په ولاړه بهتر دي دا زمون خلک چې په اخره شپه کې د ویترو نه پس پناسته کوي نو حضور پاک پناسته کړي دي د هغې اتباع کوي نور خو بهتر ولاړه نو په اوله شپه کې حضور پاک د ویترو نه پس په ولاړه پناسته نه دي کړي 2 رکعات پناسته نه دي کړي نو خلاصه دا ده که اوله شپه کې ته ویتر وکې ماسخوتن مانځه پسې او بیا 2 رکعاته کې نو په ولاړه یې کوه او اخره شپه کې چې تهجد دې وکړل او بیا دې ویتر وکړل او ته بیا 2 رکعاته کې نو ستا خوښه ده که په ولاړه کې نو ښه خبره ده او که وایې چې حضور پاک په ناسته کړي دي نو ستا خوښه ده د کالو زکات کې به خبره درته وکړله مسجد کې کونډې لګئ او منځ نه بغیر د میټر نه بالکل ناجایز دي بالکل ګناه ده کونډې ولې لګئ او باقاعده خپل بل ورکوه بل نه ځان ته شمشیانو لګوه نو کونډې لګول او بجلی پخلی استعمالول